زه د دې اعمال وګورم چې دا څه عمل کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام درې ځل دې متعلق ارشاد وفرمیل چې دا جنتي. نبی علیه الصلاة والسلام یو مجلس کې صحابه کرامو سره ناست دی، نو نبی علیه الصلاة والسلام خپلو صحابه کرامو ته فرمایي ای زما صحابهو که تاسو چېرته په دنیا کې جنتي انسان کتل غواړئ نو انتظار کوئ اوس په یو جنتي انسان راشي. صحابه کرام انتظار کوي چې دا جنتي انسان به څوک وي. په دې کې یو صحابي راغی، غریب صحابي و، مجلس کې کېنستلو، د نبی علیه الصلاة والسلام واز نصیحت یې واورېدلو، بیا لاړو. په دویمې ورځې نبی علیه الصلاة والسلام بیا فرمایي چې ای زما صحابهو که په دنیا کې تاسو څوک جنتي انسان ګورئ نو انتظار کوي اوس په یو جنتي انسان راشي. صحابه کرام بیا انتظار کوي چې دا به څوک وي، دا به کومه داسې غټه هستي وي چې په دنیا کې نبی علیه الصلاة والسلام هغې په باره کې فرمایي چې دا جنتي دی. بیا هغه انسان راغلو چې یوه ورځ مخکې راغلی و، مجلس کې کېنستلو، د نبي علیه الصلاة والسلام واز نصیحت یې واورېدلو، بیا واپس لاړو. درېیمې ورځې نبي علیه الصلاة والسلام بیا فرمایي چې ای زما صحابهو که تاسو چېرته په دنیا کې جنتي انسان کتل غواړئ نو انتظار کوئ اوس په یو جنتي انسان راشي. وایي بیا هغه کس راغلو چې نبي علیه الصلاة والسلام هغې متعلق 2 ځل مخکې خوشخبري اورولې وه چې دا جنتي دی. مجلس کې کېنستلو، د نبي علیه الصلاة والسلام واز نصیحت یې واورېدلو، بیا لاړو. یو صحابي فرمایي چې زه ورپسې روان شوم چې زه د دې اعمال وګورم چې دا څه عمل کوي چې نبي علیه الصلاة والسلام 3 ځل دې متعلق ارشاد وفرمیل چې دا جنتي دی. وایي زه ورسره لاړم، 3 شپې زه میلمه شوم هغه کور کې. وایي نه ما د هغې تهجد لیدلی دي، نه ما د هغې ژړا لیدلی دی، نه نور څه داسې ډېر عبادت ما د هغې نه دی لیدلی، معمول مطابق فرایض به یې کولو. وی 3 شپې چې ما وکړې واپس راتلم، ما ورنه پوښتنه وکړه چې ته څه عمل کوې چې نبي علیه الصلاة والسلام 3 ځل ستا متعلق فرمایلی دي چې دا جنتي دی، او ما خو 3 شپې تا سره وکړې، ما خو د ستا داسې غټ اعمال ونه لیدلو. نو هغه ورته فرمایي چې ستا زما اعمال ولیدلو، زه داسې خاص اعمال نه کوم، خو ما کې یو صفت شته دی چې ما چا دپاره په زړه کې حسد نشته، ما هر چا دپاره زړه شیشې په شان صفا دی. اصحابي ورته وایي چې خو ټول نه غټ صفت خو همدا دی چې هر چا دپاره خپل زړه صفا کړي. نن موږ دیندار یو، روژې هم نیسو، حجونه هم کوو، زکاتونه هم ورکوو، تبلیغونه هم کوو، علم کوو، هر څه کوو، خو بل مسلمان دپاره مې زړه نه دی صفا، خپل ورور دپاره مې زړه نه دی صفا، تره دپاره مې زړه نه دی صفا، تره زوی دپاره مې زړه نه دی صفا، کلیوال دپاره مې زړه نه دی صفا. همیشه زموږ زړه کې دا راځي چې یا رب دې ته د ولې عزت ورکو، دې ته د ولې شهرت ورکو، دې ته د ولې مال دولت بنګلې ګاډي د ولې ورکو، یا رب ما ته یې مه راکوې خو دې نه یې واخلې. او دلته به تسبیح هم راسره وي ټک ټک. ټول نه بهترین صفت دا دی چې بل مسلمان دپاره زړه صفا کا، بل مسلمان دپاره زړه کې حسد مه ساته، جنتي کنفرم جنتي.